دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه او یا کال وړاندې دا واقعه مخې ته راغلی ده. څومره؟ او یا کال وړاندې نوجوان واورا داسې ننګونه، داسې غیرتونه، داسې د الله په دین توکل. یوسف زونواز همیری دا یو خطرناک، یو ظالم او یو مشرک بادشاہ تیر شوی دی چې زما محترمو مخ په ځمکه باندې ایمان والا د نه پرېښوستو، بس چې ایمان والا به کته، مسلمان به کته، فوراً به ختمول. نو دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانې نه او یا کال وړاندې چې دا کومه زمانه وه او دا کوم وخت و، نو په دې وخت کې عیسایت حق دینو، عیسایت حق دینو. زما محترمو د دې یوسف زونواز همیری بادشاہ د دې یو مرید او د دې یو خادم داسې و چې د جادو په ذریعه سره د یوسف زونواز همیری د دفاع به کوله د جادو په ذریعه سره. خو هغه جادوګر کمزورې شوی و، مرګ ته ورنږدې و. نو یوسف زونواز همیری مشرک بادشاہ ته وایي چې خپل رعیت کې کم تکړه نوجوان ته ګوري، دغه نوجوان مال راکه، زه به دا جادو په هغه نوجوان باندې زده کم، که زه بیا مړم شم نو هغه نوجوان دغه جادو په ذریعه سره به ستا دفاع کوي. نو هغه ورله یو نوجوان ورکو چې د هغې نوم عبدالله ابن تعمیر دی. عبدالله ابن تعمیر یو نوجوان هغې انتخاب وکړو او دې جادوګر ته ورکو چې دا جادو په ده باندې زده که. زما محترمو دا به روزانه تله دې جادوګر سره به پیریډ اخسته، جادو به زده کوله. په لاره کې یو ځل الله والا یو عیسائی یو بزرگ ناست دی. ما خو تاسو ته ویلی چې په دغه وخت کې عیسایت حق دینو. هغه عیسائی بزرگ دې نوجوان له دعوت ورکو عبدالله ابن تعمیر دې نوجوان کلمه وویله، مسلمان شو. ګوري ها دا عبدالله ابن تعمیر دا مسلمان شو. مشرک بادشاہ مسلمان نه پریدي، اوس الله مسلمانان پیدا کړي، الله ایمان والا پیدا کړي، د چا پلار یې نشي ختمولی. زما محترمو چې کلمه یې ویله مسلمان شو، نو کور نه چې به راغی نو یو پیریډ به د دې عیسائی د دې بزرګ سره واخیستو او بل پیریډ به هلته جادوګر سره اخیستو. نو غریب به لږ لیر شو، جادوګر به م وهل ټکول ورکول، په کور کې به م وهل ټکول خوړل. په لاره کې یو اژدها راوتې ده، لارې نیولې ده، ټول خلک پریشانه دي. زما محترمو هغه اژدها د لارې نه سیټه کېږي، د کاڼي ته لاس کو، ووره کاڼي ته لاس کو او څه وایي یا الله دا ما چې کومه کلمه ویلې ده لا الہ الا اللہ، دا ما چې کوم دین اپناو کړی دی، خوښ کړی دی، انتخاب کړی دی، قبول کړی دی، دا دین حق وي په اوس زمانه کې. یا الله زه په دې اژدها باندې گزار کوم، دا اژدها ختمه کړه. نو چې څنګه گزار وکړو په الله یقین وکړئ ځای په ځای باندې هغه اژدها الله ختمه کړه، ختمه شوه، ریزه شوه، اوس وځېده، ختمه شوه. دنیا خلک ګوري چې هلکه دې نوجوان سره څه غټ علم دی، یو کاڼي گزار سره څومره لوی افت او مصیبت نه موږ خلاص کو. یو ړوند را مخکې شو، ړوند په سترګو نابینا، ورته وایي ماشاءالله تا سره څه غټ علم دی، ما دپاره لږه دعا وکړه چې زما دا سترګې ټیک شي. او ورته وایي دعا به کوم، خو ته به وایې چې لا الہ الا اللہ عیسی روح الله، کلمه به وایې مسلمانېږې به، زه به دعا کوم ستا په سترګو کې به نظر راځي. زما محترم ورته وایي ټیک ده، دعا وکړه الله رب العزت چې په کومو سترګو کې الله نظر اچولی شي، اخستی شي، په کومو نابینا سترګو کې نظر نه وي، په هغه سترګو کې الله نظر اچولی شي. زما محترمو لاسونه لا په مخ راښکلي نه و، د هغه ړوند سړي په سترګو کې الله نظر راوست. یو عیسائی بزرگ، یو مسلمان، دویم دغه نوجوان مسلمان شو او دریم دغه ړوند مسلمان شو. سو ایمان والا درې کسان پیدا شو. بادشاہ ذهن عقیده یقین داده چې پزمکې د پاسه مسلمان نه پرېږدم، ایمان والا نه پرېږدم، الله منلو والا نه پرېږدم. اوس الله ایمان والا زیاتی څنګه؟ زما محترمو چې کله بادشاہ ته پته ولګي نه چې دا یار خو خپله مسلمان شوی دی او د عیسائی بزرگ په دعوت سره مسلمان شوی دی او دلته چشمدید ګواه دغه نابینا مسلمان دی. نابینا هر سړی به ګوري، وګوره د دې د سترګو نظر خو نه دا نظر څنګه راغی؟ یقینا عیسایت دین حق دی، هر سړی به کلمه وایي مسلمانېږي به. زما محترمو هغه ړوند یې راوغوښتو او فوراً یې ختم کو، شهید یې ختم یې کو چې دا دلیل دی ګواه. خلک به دې ته ګوري، هغه عیسائی بزرگ یې راوغوښتو، هغه مخې سره شهید کو. واوره ها سوئی ایمان والا ختموم، ایمان والا نه پرېږدم، مسلمان نه پرېږدم. عیسائی بزرگ هم ختم کو، دغه لون چې کوم په سترګو باندې ټیک شوی و دا هم شهید کو. بې دغه نوجوان عبدالله ابن تعمیر
دای راوغوښتو ورته وایي د خپل ایمان او د خپل دین نه واوړه او که نه وړي تا به هم د عبرت نښه جوړوم او ورته وایي ته چې څه کولی شي وکړه زه یو قدم رسته کېدو والا نه یم زما محترمو فوج یې ورسره که ورته وایي دا د لوی ګړنګ نه لاندې خطا کوي ختم یې کوي دغه نوجوانې چې کله بوتللو او یو لوی غر ته وخېجولو نو زما محترمو په دې 15 فوټه بدن باندې قبضه او تصرف د چا دی الله رب العزت دغه ټول فوجیانو زما محترمو د هغه غر نه لاندې خطا که ختم یې که دا نوجوان بیا راغی او زما محترمو یوسف زونواز دی همیري مشرک بادشاه ته مخې ته ودرېدو چې کم نوجوانان او فوجیان دي زما د ختمولو دپاره ما سره کړي اخو الله په خپله باندې ختم کړ اخو په خپله باندې ختم شو نورو سره یې که وایي دا په اوبو باندې لاهو کوي ډوبې کوي ختم یې کوي زما محترمو مختصر ویم هغه فوجیان هم الله ټول په ټوله اوبو کې غرق کړ ډوب کړه الله رب العزت دا نوجوان صحیح سالم وساته خبر ادا کوم مرګ ژوند د چا په لاس کې دی ته ماله مرګ نشي راکولی ته ماله مرګ نشي راکولی نه ماله ژوند راکولی شي نه ماله عزت راکولی شي الله ستا د عزت فیصله وکړي د دنیا ټول طاقت راجمع شي تا بې عزته کوي څوک دې بې عزته کولی شي تا له څوک ذلت رسوایي در کولی شي او چې الله یو سړی ذلیله کوي نو ټولې دنیا خلک راجمع شي او هغې له عزت ورکوي څوک ورله عزت ورکولی شي هغه الله زما محترمو ورته وایي دا بادشاه ورته وایي تا به څنګه ختموم وایي داسې وایه که نه زه درته خپله د خپل مرګ او د ختمېدو طریقه او چل خیم دې ته ایمان وایي دې ته عشق وایي دې ته محبت وایي دې ته د الله په دین قربانېدل وایي خپله ورته ټریک ښیي چې ما به څنګه ختمې ما به څنګه ختمې ورته وایي وایه وایه څنګه به دې ختموم وایي داسې کار به وکړي زما د دې تیرکش نه به تیر راوالي دغه نوجوان بادشاه ته وایي مشرک بادشاه ته وایي زما د دې تیرکش نه به تیر واخلي او وبوي بسم الله ربي او په ما به گزارو کې څه به ووایې بسم الله ربي نو مشرک بادشاه خو په جذبه کې و په غوسه کې و چې دا اوس ختمول غواړي دا راله کار ګوري هغه تیرکش نه تیر راواخستو وایي بسم الله ربي او په دې نوجوان یې ګزار وکړو هغه غشې راغې د دې نوجوان د سترګې او غوږ په منځ کې ولګېدو او زما محترمو دنیا ولاړه ده دا نوجوان تماشه کوي چې نوجوان د الله په دین قربانېږي لوله پکېږي ریزه ریزه کېږي شهید کېږي ټول ولاړ دي او غشې راغې د غوږ او د سترګې په منځ کې ولګېدو هغه نوجوان را پرېوتو شهید شو خو چې څومره دنیا ولاړه وه ټولو بې اختیاره کلمه ویله مسلمانان شو الله دې کولی شي الله یې کولی شي الله یې کولی شي زما محترمو چې څومره خلق ولاړو د دې یو نوجوان د الله په دین باندې قربانېدل د هغې دپاره د ایمان د راوړلو ذریعه الله پاک جوړ ټولو کلمه ویله ټیک شو نو بیا یې ورسره څه وکړو چې کومو خلکو کلمه ویله هغې دپاره یې خندقونه وکنستل هغې دپاره خندقونه وکنستل او هغې کې اور ولګولو او زما محترمو دا خلک به رانیول او ډلې ډلې به په دې خندقونو کې وراچول بیا هم الله پاک دغه اور د دې خندقونو نه راوچت کو او چې دا څومره ظالمان او غټایټ او باچاهان او وزیران او فوجیان ناستو الله پاک پې هغه ټول وسوځول نه لاړه د عمر فاروق زمانه راغه څومره وخت پکې تیر شو په یمن کې کودایي کېده کودایي یو قبر را کولاو شو چې په هغې کې دغه نوجوان عبدالله ابن تامر صحیح او سالم پروت دی یو قبر را کولاو شو د یمن گورنر چې وکته چې هلکه دا خو عبدالله ابن تامر دا خو هغه نوجوان دی چې کوم د الله په دین قربان شوی صحیح او سالم او ټیک ټاک پروت دی او چې دا په کوم ځای باندې په غشي لګېدلی دی دا ځای په هغه ځای باندې دا لاس داسې پروت دی وایي چې کله هغه گورنر ورله لاس داسې کو تازه وینه د دې ځای نه روانه شوله تازه وینه امانت بدل حد په مینس کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا عمر فاروق ته پیغام راولېږو چې هغه نوجوان خو دلته راوتی وایي ځای په ځای باندې ښخ کوي خوځوي را خوځوي یم واپس یې پې خاورې راواړولې دا خبره مې درته دې پورې کوله چې امانت بدل حد په مینس کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا ځانونه به امانت کو که نه انشاءالله د ځان قرباني راځي ځانونه به پیش کو که نه انشاءالله اولاد قرباني راځي اولاد به پیش کو که نه انشاءالله مال قرباني راځي مالونه به پیش کو که نه انشاءالله